بسم الله الرحمن الرحیم. قاعده نمبر 93 جنایت العجماء جبارون. د حیوانانو نقصان چې دی هغه به جبار وي، توی به وي، توی قابل مواخذه به نه وي. وضاحت د الفاظو جنایت خپله معنی جرم او ګناه ده. اصطلاحي تعریفي هو كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس او غيرها. نفس مانی وی او که غیر نفس مانی وی بس دا جنایت ده. بدویم لفظ عجما. عجما خپل معنی گونگاپن، سکوت، عدم کلام. او فقهای همدغه معنی اخلي چې کوم شي خبرې نشي کولی هغې ته ویلی کېږي عجما، لکه حیوان. او بیا ورپسې جبارون خپله معنی بلندي او عظمت دی. او دلته معنی د حدر، باطل، لغوه کېدل. مفهوم د قاعدې دا دی جنایت العجماء جبارون. د حیواناتو نقصانات چې دي که مالی دي که جانی دي دا به حدر وي، دا به معاف وي، مؤاخذه به نه کېږي. البته فقهاو کوم تفصیلات ذکر کړي دي که موږ هغې باندې نظر واچو نو معلومیږي دا قاعده دغه شان په خپل عموم باندې نه ده. نو ډېر صورتونه داسې دي چې هغې کې جبار نه وي. هلته تاوان په حیوان باندې، بې حیوان چې څوک مالک دی په هغه باندې راځي. دلیل د قاعدې حدیث پاک کې راځي، بخاري شریف حدیث ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي عجماء جرحها جبارون. د دې زخمونه معاف دي. او بعضې احادیثو کې ورسره دا جرحها لفظ شته دی، نه به ډایرکټ راغلي العجماء جبارون. نو که زخم وي او که غیر زخم وي مطلقا یې ویلې قابل مواخذه نه ده. اوس راځئ مخکې چې کله یو حیوان څه جنایت وکړي، څه نقصان وکړي مالی یا جانی، نو کم صورت کې به دا حدر وي، قابل مواخذه به نه وي، او کم صورت کې به حیوان په مالک باندې تاوان راځي. دې لپاره اول دوه اصله زده کول ضروري دي. اول اصل دا دی چې د جنایت نسبت به د حیوان هغه فعل ته کېږي کوم چې ایجابي وي. نقصان نسبت به د حیوان ایجابي فعل ته کېږي. ایجابي فعل معنی دا ده چې حیوان عمل وکړي او هغه عمل سره جنایت راشي. مثلا څوک پلته ووایي، د چا څه سامان پلته ووایي، انډې وغیره، یا په کوم شي باندې چک ولګوي هلاک کېږي، نو باقاعده د هغه د عمل سره جنایت راشي. دې ته ویلی کېږي ایجابي فعل. یو غیر ایجابي فعل وي، لکه حیوان یو ځای کې ولاړ دی، هغې څه نه دي کړي، او بل څوک رالی او بس ته په دې حیوان باندې راوغورځېدل او مړ شو، یا څه سامان ورسره و هغه ته هلاک شو. نو اوس خو د حیوان ایجابي فعل سره ونه شو. دې وخت کې د زمان نسبت موږ حیوان ته نشو کولی، یا د هغې په مالک باندې تاوان نشو راوستلی. بهرحال اولنی اصل دا دی چې دغه فعل د حیوان به ایجابي وي. دویم دا دی چې کله فعل ایجابي و بیا هغې کې د عمل نه د حسي طور نقصان واقع شي، دا نه ده ضروري. معنی دا دی مباشر وي، په څه شي دي چک ولګوي، خپه دې پکې، دا نه ده ضروري. که چېرې دا د حیوان عمل دا سبب جوړ شي د یو شي د هلاکت دپاره، د یو مالی جاني نقصان دپاره، هم زمان به راځي په مالک باندې نه رسوي پې. لکه حیوان ټوپونه شروع کړه خود به خوده، نو هلته خلک ګڼ ولاړو، خلک په دې کې په منډو ترلو شو، د هغې په وجه باندې د چا سامان هلاک شو، څوک پکې هلاک شو، د هغې نقصان به په حیوان والا باندې راځي، ځکه دا سبب جوړ شو. د څو صورتونه شو؟ خو دا چې کله د حیوان والا هم پکې څه دخل یې دوه صورتونه، یو دا چې فعل به دوه اصل شو، یو دا چې فعل به ایجابي وي، او دویم دا فعل ایجابي کې به د حیوان مباشرت نه دی ضروري، که هغه سبب جوړ شو کافي ده. اوس فقهاو چې کومې قیسې ذکر کړي هغه داسې دي چې حیوان په دوه قسمې چې نقصان کوي. یو منفلت وي، منفلت خلاص حیوان. خلاص حیوان معنی دا څوک ورسره نه چې د هغه واګې لګامې نیولی او څه نقصان وکړي مالی جاني،
څوک پې سور نه نقصان وکړي، څوک د شاته نشړي نه، نو نه ورله قاید وي فقهاو په اصطلاح کې ووایي، نه ورله سایق وي او نه راکب وي او بې نقصان وکړي. زموږ د احنافو فقهاو رایې دا د دې صورت کې دغه قاعده لګي جنایت العجماء جبار، تاوان به نه وي. البته حضرت لیکلي د اعلاء السنن په حواله باندې حضرت شیخ الاسلام یادوم، توجه ده کنه چې به د خبره لږه شان بدله وکړي. مسله داسې ده، هم دی اول صورت کې رقم هم چې بیان کو، کچری مالک د حیوان باری ایستلی او محافظ ورسره نه پریخه، محافظ حیوان سره نه او به حیوان نقصان وکي، نو دا محافظ ورسره نه ورسکول دا د خپل جنایت دی، د حیوان نقصان دا بر مالک نه اخیستل شي. اکه د ورځې وکړو او که د شپې وکړو، تاسو پوه نه شولې. هغه محافظ ورسره او به نقصان وکړو نو هغه کې تفصیل دی به وایو، به خپل صورتونه دي. نو به الفاظ دیگر که د محافظ کو تاهی نه و او نقصان یې وکړلو، بس به قاعده به لګي جنایت العجماء جبار، تاوان به ناراضي. نتیجه دا چې زمونږ د احنافو په نسبت باندې دې اعتبار نشته چې حیوان نقصان د شپې کړی دی او که د ورځې کړی دی، بلکې نقصان دی لدی چې د مالک د حیوان کوتاهي کړی که نه ده کړی. کچرې کوتاهي کړې وه، محافظ یې ورسره نه ورسره کړی او بیا یې نقصان وکړو، تاوان پرې راځي که نه، ځکه دا متسبب د تعدي وکړله مالک یې نه رسوي. او که محافظ ورسره و هغه ښه حفاظت کولو بیا یې څه نقصان کړی و، نو صورتونه را روان دي، خو موږ لنډ داسې ویلی شو چې بیا پرې نقصان نه راځي. همدا خبره علامه عطاسي رحمه الله هم کړې شرعي مجله کې، هغه لږ شان تفصیلا ذکر کړی دا. هغه فرمایي چې کچرې د حیوان مالک نه کوتاهي شوې وه نقصان، یا هغه تعدي کړی وه څه زیاتی یې کړی و، دوه یا هغه سبب جوړ شوی و، د درې وړو صورتونو کې به په هغه باندې تاوان نه راځي، که نقصان یې د شپې کړی او که د ورځې، او که دغه درې وړه صورتونه نو بیا زمان د نقصان په مالک باندې نه راځي. اوس کوتاهي څه ده؟ کمزوري، هغه دا محافظ یې ورسره نه ورسره کړی، یعنی حیوان مالک حیوان پریخي او محافظ حیوان سره نه خپله مالک یو نه بل څوک ورسره کړی. دا صحیح تعدی دا ده چې باقاعده د بل په پټي کې مثلا حیوان ورپریدي او دغه فصل خراب کی، دا تعدی ده، دې کې هم زمان پې راځي. څو شو؟ دوه. او تسبیب دا دی چې حیوان مثلا په سیخو وي هغه ټوبونه شروع کړي او بیا څه شی هلاک شي. زموږ په دې علاقو کې خلک پټي وکړي که خیلمي او بیا دا اعلانونه وشي چې وایي بار به حیوان نه را پرېږدئ، حیوانات به بند کوي، خلک به هم حیوانات پرېږدي او د خلکو فصلونه خرابوي، به دې تاوان راځي. ته بغیر د محافظ حیوان څنګه بار را پرېږدي؟ ته چې بار را پرېږدي په څه سوچ یې را پرېږدي؟ همدې لپاره را پرېږدي چې بار به د خلکو پټي خوري که نه، نور خو څه نه وي. حتی د چرګان خلک بار پرېږدي او د خلکو فصل خرابوي، نه بربادوي، بیخي صرف خرابوي نه دی، بیخي ختموي، به دې هم تاوان راځي. مثلا باندې پوه شو. دا خبره ذهن کې واچوئ، زموږ د احنافو په نظم باندې شپې د ورځې څخه فرق نشته پکې. دویم صورت چې هغه منفلت نه وي، څه معنی چېرته سایق ورسره وي، قاید ورسره وي، راکب ورسره. اوس د دې مختلف صورتونه دي. اول صورت دا دی چې حیوان سړي په خپله ځمکې کې روان کړی دی، نو په دغه صورت کې موږ قدرۍ کې ویلي که د حیوان خپو څه تیږه وواله وتمبېدله، یا لکۍ تاووله را تاووله، څه کاڼی یې ووالو، څوک پې ولګېدلو، د چا سامان پې ولګېدلو او هغه هلاک شو، تاوان په ده باندې نشته. صحیح شو؟ ښه جي. ورپسې هم دې صورت کې خبره کوو. البته که د حیوان مخکینو خپو شاتنو خپو باندې کوم شی هلاک شو، مطلب خپې پې کېښودلې، نو به کچره حیوان د دې سایق قائد راکب د قدرت نه بار شوی او ګډوډ شوی او به هم تاوان نشته، او خپل د پزمکه کې څه هلاک کو د چا تاوان به نشته.
هغه د په قدرت کې وو او د خپل باندې کوم شي هلاک به تاوان شته مجموعي څو صورت جوړ شو دی اول کې درې کچري د خپل علاوه تنبیدو په وجه باندې لکۍ وهلو په وجه باندې د چا څه شي هلاک کو او د خپل ځمکه کې حیوان روان کړي د په ځمکه کې د چا ملک ته نقصان ورسېدل توان پې نشته او به چې د حیوان په خپو باندې کوم شي هلاک کو مخکینی شاتنې خپې په کې خودلې لته والا د دې صورت کې به کچري د په قدرت کې واه چې د چا مال ته نقصان ونه رسي او به هم دغه شان وشو به تاوان دي او کنه حیوان ګډوډ شوی او د قدرت نه مار شوی به تاوان نشته یو شو کنه زم صورت دادي چې حیوان روان کړي دي قائد سائق راکب کې کوم ور سره دي د پردیس مکه کې روان دي خدغه په اجازه روان دي نو دلته ما غدري وړ صورتونه رماد ځکه چې خپل ځمکه کې یا د بل بزمکه کې په اجازه مانی یو شان شي شو تعدی نشته څه صورت شو مجموعات او غټ ستمانه دوا دریم صورت پردیس مکه کې دغه د اجازه نه غیر روان دي بس دلته به هر صورت ضامن هر صورت مطلب څو درې صورتونه جوړ کړیو کاغه ولکه خپل سره څو تنبیدلو پاغیم او د قدرت کې وو او بسیخ په کې خودلې مخ کې شاته یا نو ټول صورتونه کې ضامن مجموعه څو صورت شو درې هر یو کې درې جوړیږي نو نه هاته رسی خو بهر حال دغه ضرورت نشته څلورم کبه شریع عام غټ لار باندې هر چاته پاغي تک هر چاته پاغي باندې د تک اجازه دي عمومي لار چوته وایو کبه باندې روانو دا مسله اوس قدرت کې ذکر ده توجه جی نو به کچری په مخکینو خپل باندې کوم شي پامال کو حالاکی کو شتنو خپل باندې کوم شي پامال کو یای مخکینی خپل اوچا دکلو سی پیوال یای شتنی خپل باندې لتی والی سی په هلاکړه یای څه شي بدغره والو سر باندې هلاکی کو مالی جانی نقصان یو کو ای په یو شی باندې چک ولګولو مالی جانی نقصان یو کړلو یا کوم شي سره ټکراو خړو دغه د وجه نه مالی جانی نقصان وشو نو بدی صورتونه کې بدغه راکب وي او کسایق وي او قائد وي د وزامین وي د ټول صورتونه کې البته کچری د لکۍ په کناره باندې څوک ولګېدلو او یا په کاڼي باندې خپه کې خودله وتنبېدلو څوک به ولګېدلو نو دې صورت کې به زمین نه وي هم قدرت کې ویلیو کا امون المفتا به رایداد چې راکب او د قائد په شان سائق هم نه دی ځامن د راکب او د سائق په شان قائد هم نه دی ځامن تاسو بزین کې نه قدرت کې ویلو جنایاتو کې یعنی درې وړ مفتا به رای په بنا باندې نه دی ځامن او به مر سره دا ویلیو بای دا د تنبیدو خبره کوي خپو کې خودونه ال د خبر حل زمینی څلور پنځم نمبر یو سړی اومدغه شریعام باندې حیوان ودرولې دی او د چا نقصان یې وکړو دلته به هر صورت ضامن دی حتی لکۍ باندې څوک ولرولوم ضامن دی ځکه د تګ اجازه تو بی دا ودرېدل د جنایت دی تعدی ده المتسبب ولا يضمن الا بالتعدي دا تعدی شو د ټولو صورتونو کې د حیوان مالک موږ ضامن جوړو کنه دا اصل کې متسببي او متسبب کله ضامن وي چې تعدی وکي د کوم صورتونو کې چې موږ ضامن دي نو مزال تقاعدي لزید تعدی کړي ځکه څو صورت شو پنځه همدغه شان دي پنځم کې دام ملګری کوي چې خلاف عادت حیوان تاو ور تاو ولو دا ټکي ځین کې نه وای ښا خلاف عادت یعنی عرف چې کوم قانون مقرر کړی دی د تک هغه موافق نه چلولو چې هلاک کو به هم تاوان دی گاڑی له برازو به کدا پټ کیږي تفریحات لراشي پدې کې اوله تفریح دوه کسانو حیوانات په یو داسې ځای کې ودرولي چې هر چاته د ودرېدو اجازه دی او د یو حیوان بل هلاک کو تاوان په نشتا جنایت العجماء اجبار تعدین د کړي کنه دا غځي کې ودرېدو اجازه تو ودرېدو اجازه تو سرک باندې ودرېدو اجازه نه ښه د یو سړي پښو د بل سپرینده مرغۍ وخوړله تاوان به نشته دی پوهېږئ به
لکه دغه بدی کې تعدی نشته. دغه شان د یو سړي غوا میخه هغه سترګۍ شوله، سترګۍ پیژنې که نو بس په دې کې د چا څه شی هلاک کو تاوان پې نشته، دغه تعدی نشته. اوس به راشو اخیره کې دی جدیدی تفریطه ګاډي اکسیډنټ مسلې ته ما ته تاسو لږ متوجه شي. ولی صاحب دا څوک چې ګاډی چلوي که نه دا دته موږ صاحب علت مباشر هم ویلی شو، ځکه که په ګاډي باندې څوک ووایي هغه هلاک شي، د چا سامان هلاک کي، نو واسطه په منځ کې ګاډی دی او ګاډی د فعل مختار نه دی بلکې دا خو اله ده او د فاعل او د مفعول ترمنځ خو خامخا اله وي. هر علت او د معلول ترمنځ هم څه اله وي. یو سړی چې څوک وجني کلاشنکوف باندې کلاشنکوف یې منځ کې اله ده که نه، دغه کس ته علت وایي. برحال که موږ ورته سبب وایو که علت ورته وایو. اوس سوال دا دی چې د ګاډي په ډریور باندې به تاوان راځي که نه به راځي. نو تاسو اول ذهن کې دا کېنوئ چې موږ به کوتاهۍ ته ګورو، ځکه موږ که مباشر جوړ کړو هلته ویلي والمباشر ضامن څنګه دی المباشر ضامن وان لم یتعده کې موږ کیسې کړې وي مطلق هم نه وبرېښې. او بیم چې متسبب ویل والمتسبب لا یضمن الا بالتعدي دلته هم تعدي ذکر ده، نو هلته هم تعدي مطلق نه ده پرېښې او دلته هم ده. نو اوس راشئ بلکې هلته موږ د دې قاعدې نه مخکې د دې دواړو قاعدو نه مخکې بله کومه قاعده والجواز الشرعي دغه وکړه چې هلته موږ د حضرت صاحب په حوالې سره د مباشر نه د دې نه مخکې قاعده چې 89 نمبر اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر ویلي واغې کې صورتونه جوړ کړیو. هغې کې 4 صورتونه کې مباشر باندې تاوان او 5م صورت دا و چې تعدي د متسبب د مباشر په مقابله کې زیات وي، نو بیا به متسبب ته نسبت کوو د نقصان نه او مباشر صاحب علت ته. دا زموږ د وسامین نه سبق هم دی چې کله کله د علت په مقابل علت ته نسبت نه کیږي بلکې صاحب سبب ته کوو. اوس راشئ یو سړی قصدن ګاډي ته راټوپ کړلو خودکشي په نیت باندې مړ شو. دې صورت کې مولوي صاحب اقا سړی هغه د ګاډي والا نه منګه که مباشر جوړوي که متسبب جوړو نو د ده نقصان نشته دی. او مکه سړی د خپل قتل د خپل مباشر دی. او دا قاعده که موږ جوړه کړو که نه چې کله په یو شي کې 2 مباشره جمع شي او د یو تعدی او د بل نه نو چا چې تعدی نسبت همغه ته کېږي، نو چا چې ګاډي ته راټوپ کړی دی خودکشي کړې د قتل هم خپله ذمهوار دی، نقصان د هغه تاوان په بل نه راځي. په دې خبره پوه شو. ته یو صورت شو. دویم که یو سړي په ګاډي باندې قصدن عمدن څوک والو مالی جاني نقصان یې وکړلو نو دا که متسبب دی او که مباشر دی دا ډریور بهرحال متعدي دی تاوان پې راځي. که څوک یې مړ کو قصدن دی قتل عمد دی که نه دی امام صاحب د رای موافق قتل عمد نه دی ځکه علی قتل نه ده او صاحب او نه د هغې قایم مقام ده او صاحبانو په نظم باندې علی هر هغه شی چې هغې باندې عام طور خلک مري هغه قتل عمد کی حسابی کنه. نو قصدن یې وکړي او دغه شان شی قتل عمد وي. او موږ دا هم ویلو چې حضرت صاحب میلان دی ته دی چې د قتل په مسله کې اوس صاحبانو په قول باندې فتوه شي. او بل دا که وایو دا ګاډی په تفرق د اجزاو کې د علی قایم مقام جوړېدلی شي. د امام صاحب د رای موافق هم قصدن که څوک وایي قتل عمد جوړېږي صاحبانو په نس خو به هر حل دی خو تفرق د اجزاو خو د تورې په شان او دا ګاډی هم کوي سړی پوټي پوټي کوي که نه کوي نو علی قتل ته جوړېږي ښه اگر که وضع شوې ولا نه ده نه رسوي پې نو علی قتل بنې ټیک د خو قایم مقام جوړېږي بهرحال دا قتل عمد دی نو قصاص هم پې راځي. څه صورت شو 2 دریم نه چا ګاډي ته ردنګلي دی او نه د څوک قصدن والی نه چا خپل سامان ګاډي ته مخې ته راایستلی دی او نه د قصدن والی دی. نو اوس یې بیا 2 صورته مزید جوړېږي. که چېرې دا
شرعي قوانینو باندې حکومتي قوانینو باندې برابر روانو په روډ باندې هغه ته کم طرف خودلې او باغی روانو کم سپیټ یو د خودلې او باغی روانو به د ډرایور کم قوانین دی باغی برابرو او به څوک مړ شو پکې په دغه صورت کې قتل نسبت ډرایور ته نه کیږي ښه دغه صورت وخت چې ویل مالې ته دا وجین کې کینه وای هغه څو اچھا جی صحیح ده ورسېد دې معنی وجه دا که مباشر دی او که متسبب ته جوړو تادی نشته نو څلورم دا د قوانینو کې د یو قانون خلاف ورزي کوله په صحیح طرف نو روان کم سپیډ مقرر وغه نه زیات روانو ډرایور کمزوري او ډرایور یې او به روانو مطلب بالفرض لیسن وتنو ملاو او دا به روانو به څوکوالو د دې صورت کې دا به د تعدیش طریقه لکه وختي می چې هغه مثال ویلو چې هغه عرف عادت موافق چې څنګه حیوان چلولو هغه شاینه چلولو به زمان راضی کنه نو تاوان ما پی راضی اگر چې د قتل نسبت به ورته نه کیږي چې دغه پیراولو دا اچھا جی ٹھیک ده بس دا ټکه مو وایي ورسېدل په دې معنی بهرحال مجموعي ته ورڅو صورت شو څلور مخکې راځي قاعده نمبر 94 الامر بالتصرف نوي الامر بالتصرف في ملك الغير باطل امر کول د تصرف د غیر بغیر د غیر په ملک دا باطل له پردیش چاته یاد کی چلکه د هلاک کا د تصرف وکا دغه امر باطل له غل نه د جایز شغه د دې امر ومنیو دغه کارو کی تصرف وکي امر خپل معنا حکم کول السلام معنی قول القائل لمن دونه افعل قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل ملك الغير ده غير مراد امر دیکھا ده غير مراد ده امر نه علاوه خلق دي الامر بالتصرف في ملك الغير مطلب ده امر نه علاوه ملک د چا شي مفهوم د قاعده ده دي ولې هر شي ملک د الله دی دا نن زموږ د هدايي نکاح سبق دی د امام شافعي رحم الله زموږ د احنافو ایو مسله کې اختلاف دی چې کله کفار غالب شي د مسلمانانو په اموالو باندې مالکان جوړیږي کنه جوړیږي موږ احناف وی جوړیږي کفار وجه سره دا صحیح دی د یو مزیدار وجه ذکر کړي چې هر شی چې الله پیدا کړي د خلکو د منفعت د لپاره پیدا کړي د جمعي انسانيت د منفعت د لپاره دی دغه د الله کوم حکم د څنګه رعایت نه ارڅ تاسو په دې لپاره پیدا کړی دي خلق لكم في الجميع دغه شنسایات دي نو دغه تقاضا ده چې هر شی دی هر چا د لپاره مباح وي التور سره دویم حکم دار چې خلق الله مجازي مالکان جوړ کړی دي نڅوکې چې مالک دی داغه د حرمت تقاضا ده د احترام تقاضا ده چې هغه کې تصرف ونشي نو بل د موږ حنف وي چې کله د شخصي تصرف کټ شو چې غلبه د غیرو پراله نو شی اصلي مباح وګرځیدلو مباح کې قاعده ده لمن سبقت يده نو کافر يده ترور سره مغو مالکان شو دا صحیح به برحال هر شي کې اصل ملک د الله د مجازي خلق مالکان کړی دي دغه مجازي ملک احترام شریعت کې ضروری دی نو څوک دانه شي کولای چې پر دې ملک استعمال کی او یا بل ته وي ته پر دې ملک تصرف وکا څنګه چې مخکې موږ ماده کې ویلو ما حرم فعله حرم طلبه خپل فعل ټیک نه دی بل نه مطالبه کوي نم صحیح نه ده د دې وجه سره نم مخکې ذکر کړی و 88 نمبر ماده کې یضاف الفعل الى الفاعل الى الامر ما لم يكن مجبرا کې چې بای د صرف امر او د بل باقاعده مباشر دی او نسبت د حکم چاته کیږي مباشر ته نو دی وته امر کو د مامور مباشرت تو کو نسبت د حکم مامور ته کیږي غولی حکم منلو البته دې قاعده د بر شرایط دي قاعده سو الامر التصرف الامر بالتصرف څنګه بالتصرف في ملك الغير باطل دا امر باطل له امر دا امر صحیح نه دی د لپاره څه شرایط دي نو هغه وایو نور صورتونه به ګروزي اول شرط دا دی چې دا مامور به عاقل بالغ وي نو که مامور لیونه او نابالغ معصوم نو به دا قاعده نه چلیږي به امر ضامن وي
بیا به داسې نه وایي چې امر باطلو ولې کار کولو نه. دویم دا امر به مجبر نه وي، به الفاظ دیگر مامور چې دا به مکره نه وي. که باغه زور زبردستی وشي نو بس بیا خو هم دا قاعده مخکې ویلې که نه ما لم یکن مجبره. ښه جي. او دریم نمبر د دغه مامور په ګمان کې خیال کې بدایي چې د امر ټیک دی، یعنی دا کوم شي باندې راته امر کوي دا د خپل ملک دی. مثلا ما ته وي دا دیوال را له وغورځوه، نو هغه ذهن کې دا دی چې خپل دیوال دی او ویې غورځول او بیا معلومه شوله چې دا خو پردی و، نو چې هغه تاوان د دې کس نه واخیستلو دا بیا د دغه امیر نالي. څه شو؟ درې رسې که نه پې. څلورم د بل په ملک کې به ورته امر کړی تصرف وکړه، که خپل ملک کې ورته کړی بھئی زما دیوال دی وغورځوه، تاوان وشو دیوال یې وغورځېدلو بیا دا امر ټیک دی، لغوه نه دی، لہذا تاوان به مامور باندې نه راځي. ولې د قاعدې مفهوم الامر بالتصرف فی ملک الغیر باطل معنا دا ده چې د مامور دا کار وکړلو امر له به هیڅ اعتبار نه، نقصان نسبت به مامور ته کیږي، دا مطلب دی. او چې امیر امر له اعتبار وي د دې معنا دا ده چې نقصان نسبت به امیر ته کیږي. تاسو پوهیږئ که نه؟ اوس راځئ پنځم نمبر، امیر ته به ولایت هم نه حاصل، که چېرې ولایت ورته حاصل په ملک د غیر کې او به حکم وکړو به امر له اعتبار شته، نقصان ضامن به همق امیر وي. لکه دوه کسان شریکان دي، یو بل ته وایي چې یو شریک چاته وایي چې دا مال شرکت نه څه مال پلانکي له پیسې عاریه کې ورکړه، نو هغه ته ولایت شته دی، هغه له ورکړلو. نو که شی هلاک شو چا چې ورکړی دی عاریه کې هغه نه دی ضامن، همدغه شریک قصه ده هغه ضامن دي. تفریحات یې واورئ، توجه جي. یو سړي په خپل ژوند کې مال مثلا دی ثقلین ته ورکو چې وایي دا مال به محسن ته ورکړي چې زه مړ شوم، وصیت نه دی، دا مال به محسن ته ورکړي، وصیت نه کوي، مړ شوم ټکي هم ته لرې کوي، دا مال به دا ټول مال به محسن ته ورکړي. حالانکه د دې محسن د دغه مړي وارث هم نه دی، نو چې هغه مړ شو بس دغه ثقلین دا مال راواخیستلو د مړي محسن ته ورکو، دا به ضامن وي. ښه ځکه دا امر ټیک نه دی، دا مال خو د وارث جوړېږي او د غیر ته ورکړلو، مال د غیر ملک د غیر جوړ شوی دی. همدغه شان یو سړي بل ته ویل، ما محسن ته ویل چې هلکه د ثقلین مال دی ویې سوځوه، سمندر ته وغورځوه، نو دا خو رښتیا دومره ډېر لیونی هم نه دی او نه نابالغه دی، هسې به له واده نه کوي. نو که دا کار وکړه تاوان ټول په ده باندې دی، نه رسوي پې. بله مسله دا ده، د درېیمه تفریق مزیداره تفریح د قاعدې باندې بنا ده. ما دې ثقلین ته قرض ورکړلو، تاسو ته پته ده چې تر څو پورې قرض خوا ته واپس هغه پیسې نه میلاو شوي تر هغې د ده ملک کې نه راځي. ځکه دیونو کې قاعده څه ده چې تقضه بامثالها، نو چې مقروض سره مال وي که نه، دا کوم چې ورته قرض خوا ورکړی وي خو مقروض مالک جوړ شوی دی، نو کله چې قرض خوا ته ورکوي هغه نه ورکوي بلکې د هغې مثل مسله ده. لہذا مکه مال په باره کې ما دې مقروض ته ویل هلاک یې که او دا هلاک کو، د امر باطل و، خپل مال خپل هلاک کو، نقصان ټول د هغه رسوي پې. قاعده نمبر 95 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه إلا بإذنه بلا إذنه. جائز نه دی چا د پاره چې د غیر په ملک تصرف وکړي دغه د اجازت نه غیر. وضاحت د الفاظ تصرف خپل معنا سعی او عمل ته ویل کېږي. اصطلاحي تعریف قواعد کلیه کې شوی ما يصدر عن الإنسان بإرادته، په ارادې سره چې د چانه څه شی صادریږي، ويرتب عليه الشرع احکاما مختلفه. تصرف بغې ته وایي چې شریعت هم بغې باندې مختلف احکام مرتب کوي. اذن خپل معنی د اجازت او رفع المنع و ایتاء المکنه، موانع لري کول او قدرت ورکول ته اجازت وایي. پر اصطلاحي تعریف
داسې شوی دی فک الحجر هغه بندیز ختمول پر دې حق کې خسري باندې بندیزي کنه دا ختمول اجازت ورکول و اطلاق التصرف او تصرف مباح کول لمن كان ممنوعا شرعا موانع لري کول مجلة الاحکام العدليه کې وی الاذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي اذن مأذون هغه تماذون ویل کېږي مې د اجازت دوه قسم دي ولې سي یو ته اجازت او اذن صریح ویل کېږي بل ته اجازت او اذن دلالتن ویل کېږي پوهیږئ پی صراحتن اجازت صراحتن اذن دلالتن اجازت دلالتن اذن صراحتن مطلب په خلی باندې ورته وي به تا ته اجازت دې دا کار کوه زما په مال کې تصرف کوه موږ دې ته وکالت وایو زما مال دې را خرڅ کا زما دا پیسې دې به را لڅواله او دلالتن اجازت چې عرفیام کې دغه اجازت حسابيږي لکه یو سره د چاګړي بزید سره یو غړه بزب کې مرګ ته نږدې شول نو غلا د اجازت دي چې ذبح دي کی د اجازت ته مالک صراحتن نه ورکړل او داسې جوړل قدم نه خوخ نو کله چې مشتری مبيع والی نو په مبيع قبضه کولې شي اگر کبایو ته صراحتن نه ویلي چې قبضه وکړه ځکه دا دلالتن اجازت ده د قبضه دغه شان څوک چاته څه شی هبه کی نو ته ویلي نه قبضه وکم قبضه کولې شي ځکه دا دلالتن اجازت ده په یو بل طریقې سره تقسیم کوي دا مشهوره مسله و دلالت سره اجازت صراحتن او دلالتن یو ته اجازت سابقه وي او یو ته اجازت لاحقه وي اجازت سابقه دا کوم عمل چې سړی کوي په ملک د غیر کې اول له ته اجازت ورکړي دغه ته موږ وکالت وایو اول له ته اجازت د شرع له خرڅ کا او بل اجازت لاحقه اول کارو کې رسو اجازت ورکي لکه زه د دې سقلین مثلا کتاب دې په فرمان باندې خرڅ کما او دا به رسو اجازت ورکي به موقوفه چورته موږ وایو نو البته دا قاعده اجازت لاحقه په باره کې قاعده ده مجلة کې الاجازه اللاحقه في حكم الوكاله السابقه یادم شي کنه البته موقوفه کې د قصې کړي وي امام کرخی رحم الله 21 نمبر اصل کې دا ذکر کړی دي الاجازه اللاحقه كالوكاله السابقه دا شان ماده اصل دا البته د اجازه لاحقه چې دا په حکم د وکالت سابقي ډیر بره څقیدونه دي اول زمونږ د فقه البيوع په حواله ذکر کړیو خو به موقوفه کې قیادم وي هغه دا د سقلین کتاب د ما په فرمان خرڅ کو صحیح مثلا سلو پیمانه می خرڅ کو دا به موقوفه ده کنه به کدي سقلین اجازه تور کو چې بس ښه کار دې کړی دی نو وسو د اجازه لاحقه سره تصرف اولا چې شوی دی سابقه تصرف په اجازه لاحقه سره تصرف سابقه نافذي کی کنه یادم دې کنه نغی کې مونږ ویلو شرایطو کې چې یو عاقدین به موجود وي ما او فرمان سمبایو مشتری معقود علیه به موجود وي کوم چې باندې عقد شوی مطلب کتاب بلا فرمان هلا کړي نه خوراک شوی به خرڅ کړي لا خړلې به نه اله به اجازت نافذيږي موقوف نه به نافذ ته ګرځي خلق عام طور یو شرط ذکر کوي کې خیلم وي عقیدین به موجود وي او معقود علیه به ورسره دام نه دغه شرط نه ده چې مالک څوک چې اجازه ورکوي به موجود وي چې مړیا به اجازه ورکي صحیح شو ورسره دا شرط دی مولوی صاحب چې دا مالک چې دی کنه دغه ولې اجازه اهلیت هم وي اجازه څه هم وي ماشوم لیونه بني دم هدايه کې دي فقه البيوع کې دي ورسره دي غیر چې تصرف کړي مالک لبه کړي ما چې دا کتاب خرڅ کړي سقلین لبه خرڅ کړي کزان لبه دا به نه چلیږي اجازه لاحقه دا په تصرف سابقه کې کار نه ور کوي پتا سو په شرایط پوه شوي کنه بس مفهوم د قاعده واضح ده چې چالم نه د جایز چې د بل په ملک کې تصرف وکي ها کاغه ورته اجازه وکړلو به اجازه کا سابقه او لاحقه
البته شیخ مصطفی الزرقادي قاعده کې وی بلا اذنه په زمانه د سپکارو بلا اذن ضمیر تلری کوي لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه کې ضمیر مالک تراجی کیږي حالانکه کله کله د مالک نه علاوه اجازه تم کار ور کوي هغه څوک وی د ولی اجازه نه رسي په دغه شان اور سره د وکیل اجازه د متولی اجازه عرف کی اجازت وی نو بلا اذن ویل پکار دی دلیل لقائدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب الغصب مشکات کی حدیث ته الا لا تظلموا بای ظلم زیته درنونه شي غلط شبارسیونه کوي ګوره به بم پارٹی ګډ وډه شي کا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه نو جوست زوی شوی دی وړې نه د چې تاسو باندې خوراک وکړي د اوریجنل علاوه نه شي په خو جایز هم نه دنو خیرم دې کنه مفتي رشید احمد ابراهیم الله دا دې ذکر کړی دی او د دې داسې قصوره دی په کړی دی سړی مجبوري غریب چیزې می شي او خزه می کړی اوس په پروګرام کومه دا خالص حرام وي اړه نه یو کوي اگر چا دړه نه وو به صحیح ده به مولوی صاحب تصرف چې شیخ مصطفی الزرقاوي دوه قسمه لري یو تصرف په درې قسمه لري اولا دوه قسمه یو فعلی تصرف دی یو قولی به فعلی تصرف درې قسمه دي تاسو ګورئ یو شی د یو کس د بل په ملک تصرف داسې وو چې هلاکی کی نو بس به مونږ ویلو کذبات الامثال نو مثال به ور کوي کذبات القيم نو قیمت به ور کوو مونږ ته غصب وایو دیتا داسې دا کنه دا دویم دا چې هلاکی نه کی نقصان به راولي مثلا د چا کور کی کند ویستله نقصانی کو کني کو اوس به څه کوي نو د شیخانو رایدا ده چې دغه نقصان تاوان متي والی وای دا کند ډکول کې دومره نقصان راځي امام محمد رحم الله وای اول به بده مجبور کې نقصان تلری ک کینه لري کې به تاوان والی او دریم دریم دا چې یو سړی د چا څه شی هلاک کی تصرف وکي او د چا څه شی هلاک کی نو خو زمين شو کنه اوس کدا درس وی ولا بس تا کوم تصرف تا کړی دی شی دراله هلاک کړی دغه تصرف نافذوم اوس کار نه ور کوي لکه دا څنګه چې ما خبره پکې مینس کړاله تاسو ویلي چې اجازه لاحقه کار ور کوي کنه دلته ولی ورنکو په تصرف سابقه کې به اطلافاتو کې کار نه ور کوي څنګه دی الاجازه لا تلحق الاطلاف اطلاف سره نه ملک کیږي څه مطلب د دې سقلین په ملکیت کې ما تصرف کو څه شی مور له هلاک کو درست ویل چې کوم تصرف دې کړی دی بس ما اجازه دې زمانه نه لري کیږي دغه اجازه له اعتبار نشته د څه کولې شي کوم زمان درمان راغلي غینې می بری کړلې او زمان نه برات خو ټیک دی به قولی تصرف هم دوه قسمه دي اول نمبر یو ما د سامان مثلا فرمان باندې خرڅ کړلو خرڅ او هغه شی فرمان سره په قبضه کې هلاک شو نو وس کشریدو منل چې دا کومه بیا دې کړی د بس دا نافذوم نه نافذيږي ځکه شی هلاک شوی دی موږ ویلو کنه شرایطو کې وای فزولی کې نه کیږي صرف دا غیزه قیمت په معنی لازم راځي او دویم دا چې دا شی موجود وي نو بس به کې اجازه ورکړي دا غي سمن لازم شي او کې اجازه نه ورکړي به واپس ختم شي پویګو په تفریعات یو مختصر غوندګي یو عمومي لار ده یو بند غټه کوڅه ده چې د یو کور والا هغه کې حق نشته وغه ته ور وباسي مونږ ویلو نشي استله دا پردي ملکی تصرف کولی حق ورته نشته دغه شان بل تفریح اوري دو کسانو په شرکت ملک سره یو شی شریک وي یو د بل په حق تصرف نشي کولای ملک د غیر دی کنه مستثنیات دي دو درې مسلې دي ودا د اخوال تاسل کی اجازه صراحتن وی دلالتن وی دي مستثنیاتو کې یو سړی والد بیمار شلو پلاری بیمار شلو
نو هغه له دوایي ضرورت دی د پلار د مال نه له دوایي راوړي دا هم په ملک د غیر کې تصرف کول دي خو دلالتن د دې اجازت دی همدغه شان په سفر باندې ملګري وتی دي نو یو پکې مثلا مړ شو د هغه مال خرڅول چې هغه سامان نشي راوړی پیسې به ځان سوي سو ورسوه ته به ورکو نو د دې دلالتن اجازت شته نو داتې کوم مستثنا کو صراحتن اجازت نشته به هم جایز ده کولی